ابراهیم علیه السلام بیا بابل ښار پرېښود او شام طرف ته بیا هجرت وکړو. هغه اوږده واقعه ده. بیا قال ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل سلام علیک، سلام دی پتا باندې. نو مفسرین وی چې دلته کې دا سلام چې دی مسله دا ده چې سلام دا په کافر باندې نشته دی. نبی علیه السلام فرمایي چې ابتداءً په کافرانو باندې به تاسو سلام نه کوئ. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. تاسو به یهودیانو او نصارو باندې په سلام کې ابتدا نه کوئ. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه دا ثابتېږي چې نبی علیه السلام په مشرکانو باندې سلام کړی دی. مجمع کې چې کوم دي مسلمانانو مو، یهودو مو، نصارا، مشرکینو مو، نبی علیه السلام باغی باندې سلام کړی دی. نو د دې وجې نه د فقهاو په دې کې اختلاف دی چې ابتداءً سلام جایز دی او که ناجایز دی. نو بعضې فقهاوي جایز دی او بعضې فقهاوي دا ناجایز دی. خو امام نخعی رحمه الله هغه پکې تطبیق کړی دی. هغه وایي چې که ستا چېرې یو کافر ته ضرورت و، دنیایي ضرورت دی وته یا دینی ضرورت دی وته، نو ته ابتداءً په هغه باندې سلام کولی شي. او که ضرورت دی وته نو بغیر ضرورت به ابتداءً په هغه باندې سلام نه کوي. ابتداءً په هغه باندې سلام نه کوي. نو سړی دفتر کې ناست دی، افسر دی، او ستا د ضرورت پیښ شو نو مجبوراً بیا په سلام کوي په هغه باندې. یا ستا د دینی ضرورت دی نو ابتداءً بیا سلام جایز دی. نو په دواړو حدیثو باندې امر راغی. د نبی علیه السلام عمل والا حدیث باندې عمل راغی او نبی علیه السلام چې منع کړل په هغې باندې عمل راغی. په دواړو باندې عمل راغی. نو دلته کې چې ابراهیم علیه السلام سلام کړی دی نو وی چې یا خو دا سلام مقاطعه دی، د کټ کولو سلام دی، د جدایۍ سلام دی. نو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. هر کله چې جاهلان تاسو سره مخاطب شي نو تاسو ته سلام کوئ. موږ پښتو کې هم وایو که ما ته 3 لیشتې سلام دی. څه مطلب و چې بس ما معاف کړه، نو دا هغه سلام دی. او بعضې مفسرین وایي چې دوه ډلې دي فقها، یو وی جایز دی بل وی ناجایز دی. نو د ضرورت په دغه بنیاد باندې چې کوم دی سلام کړی دی. یا دا چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې په کافر باندې سلام جایز و